بسم الله الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د نیکه بدلا د نیکه نه سوا سکی دی شي. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زم تاسو کوربا په پروګرام ځواني جذبه کې فیاض الاسلام او نن موږ سره د مردان یو ډېر نوموړی ډاکټر یو طبيب چې هغه د خلکو په خدمت کې مګن دی او هر وخت چې کوم دی خلکو لا سنه سمرسته ورکوي. نو موږ نن راغوښتي خپل سټوډیو ته ډاکټر محمد یوسفزی صاحب. موږ هغې ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه چې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو. ډېره مننه، ستاسو هم ډېره شکریه. ستاسو د دې پروګرام یا ستاسو د چینل چې کله تاسو سټارټ کړی دی او دې کې دې پروګرام تاسو ځوانه جذبه نوم ایښودی دی او ستاسو د جذبې ته چې او دې جذبې دپاره به تاسو کړی چې موږ به دې وطن ته قوم ته خدمت وکړو او په دغه طریقه باندې دا وکړو. نو ستاسو د دې چینل مبارکي هم وایو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. او ستاسو شکریه هم ادا کوو چې ستاسو ټول کارونه کوم چې ستاسو ملګري دي، ستاسو ټیم دی، دا د ستاینې وړ دي او موږ یې ستایو په دغه باندې. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. زه به په لومړي ځل راغلم چې ما تاسو له څه ګلدسته څه ډالۍ راوړې وې، خو چونکې تاسو راتګ زموږ دپاره ډېر څه دي او ما باندې قرضه شو، بیا به دغه کوو خیر انشاءالله راوړو. ډاکټر صاحب ستاسو نه به یو څو پوښتنې کوم چې زموږ د دې سیمې کوم خلک دي او څه نه څه خدمت کوي او د غریبو خلکو مرسته جوړیږي، د یتیمانانو د کونډو رونډو. موږ هم تاسو هر ځای کې وینو او د دغه خلکو سره تاسو ملاتړ یې. موږ ستاسو نه څه اورېدل غواړو او نن د عوامو سره شیر کول غواړو. زما لومړی سوال ډاکټر صاحب ستاسو نه دا دی چې خدایي خدمتګار ستاسو د نوم سره د دې فلسفه څه ده؟ ګوره فیاض صاحب، دا خو څومره چې تاسو تنظیمونه وینئ، څومره تاسو د خیر ښېګړې کارکنان وینئ، څومره تاسو همدرد خلک وینئ، څه نوم به یې ورکړی. چا به ولنټیر ځان لی ښودی، چا به رضاکاري ښودی، چا به زموږ جذبه یې ښودی، چا به په څه طریقه باندې ولنټیر یا دغه دې دغه توی نو. چونکې دا د پښتو یو ټکی دی، د خدای خدمتګار، د خدای د بدنګانو خدمت بغیر لالچه کول، د خدای ته ځان نږدې کول او د هغه د بندګانو زړه ګټل دي. نو دا د پښتو یو ټکی دی او دا د چا دغه پورې تړلی نه دی چې څوک دی. خدای خدمتګار خو تاسو ته اندازه ده چې د دې ډېرو لویه فلسفه ده، که سیاسي طرف پې نه اړخ پې نه لټو، هغه سیاسي خلک نه وو، هغه د عوامو خدمتګارو او یو تنظیم یو تحریک یو څه جوړ کړو، خو د تخریب دپاره نه، د تحریک د نیک چلول دپاره و. هغې کې د انسانیت خدمتو، د کام خدمتو، د ولس خدمتو، د هر چا آواز اوچتولو سختې تېرولې بغیر لالچه وې. تنخواګانې د هغې نه وې، روزګارونه به یې کول او خپل دغه به یې کول. نو دا د انسانیت کومه جذبه چې ده، نو دا د خدای خدمتګار په نوم باندې ما ته دا نوم ډېر زبردست لګي. او زما خو د نورو تنظیمونو سره چې کله زما ناسته پاسته وشي یا څه داسې پروګرامونه، ما هغې ته وایي چې دا خدای خدمتګار دي. ځکه څوک بغیر لالچه، بغیر دغه نه څه مفادو نه چې هغه ته پکې نه وي، هغه د قوم او د ولس او د بېوزلو، بېوسو، بېسهاراو خلکو مدد کوي، نو دا د الله پاک زړه ګټلي او چې هغه وګټلو نو ټول دنیا ګټلې ده. بلکل ډاکټر صاحب. او هغه تنظیمونه خوشحالېږي په دې باندې چې کله تاسو د هغې پروګرام ته راشئ او د خدای سم ډېر خوشحالېږم، ځکه چې زه وینم چې یاره نه ټیک ده، دا دنیا ژوندی ده. بلکل جی. او دې کې انسانان شته چې د انسانیت لپاره زړه خوري، درد خوري، دغه کوي، فریاد کوي، د خلکو فریاد اوري، د فریاد ته غوږ ږدي او هغې سره د خبرو په وجه باندې ولې نه کوي، هغه دغه فریاد سره ولې هغه د تسلي نه ورکوي. دا ځان له یو جهاد دی، یو دغه ثواب دی. ډاکټر صاحب، ستاسو خپله څه فلاحي اداره یا داسې یو پلیټ فارم یا یو اداره چې هغه تاسو ځان له هغه یو پلیټ فارم جوړ کړي او د هغې نه تاسو دا خدمات کوئ، که نه ځان له لګیا یې بس؟ د هر چا یو سوچ، زما یو سوچ دی چې نه، زه چې څه کوم د یو فلاحي اداره، زما داسې رجسټر ادارې نشته، زه داسې ادارو سره یم. زما ته چې کوم فن زما په لاس کې دی یا زما په سوچ کې دی یا زما په اختیار کې دی، هغه فن زما طبابت دی او ډاکټري ده، زه هغه کوم. او زما چې کوم هسپتال دی دغه دی، هغې نه چې څه ماله را پیدا کېږي نو هغه زه په څو تقسیم کوم. څه زما د هسپتال ښه اخراجاتو ته وځي، څه ما د بچو د سبق او د تعلیم دغو ته وځي، څه یوه حصه د نورو د تک بیلونه وغیره دې ستونزه شي، څه چې ما ته پاتې شي نو دا زه د فلاحي خیر ښېګړې دپاره دا کوم، ځان ته نه د
بیلنس اکاونټ ساتم نه څه بل څه زما دغه دا زه راخلم نو ګورم چې کوم ځای کې د ضرورت خلک دي او هغې کار باندې خدای خوشحالېږي نو زه کوشش کوم چې دا د دې دغه داسې دی چې زما خیال باندې دا مشران هم وایي او موږ ته عالمان هم وایي اورېدلي هم دي چې دا څومره نولې نو دومره ډېرېږي او هغه زرغونېږي نو هغه به کم خلک زرغونېږي هغې کې انسانان به زرغونېږي هغې به د معاشرې د دې کام د دې ولس د دې دغه به زموږ نه سوا درد په هغې کې موجود وي او هغې به چېرته هم د وطن سره بېوفایي نه کوي مطلب دا د الله په نوم ورکړه ده او الله پاک د هغې بدلې ورکړي او ډېر په ښه شان باندې ډېر زبردست ورکړي ډاکټر صاحب د خپل ژوند حوالې سره داسې لږ شانتې زموږ د عوامو ته ووایئ ستاسو د تعلیمي میدان کې یا ستاسو عملي زندګۍ ته چې راتلی څه مشکلاتو نه تېر شوي وي مشکلات خو دا ټول ژوند چې دی چې دا یو بل پسې دا یو د هر یو انسان د ژوند یو فلم دی په لاره په روانې په دې فلم کې هر قسم له کردار په دې راځي هغه برداشت کوي هغه فیس کوي چونکې د مخکې ته به نه کله نه چې زما پورې تعلق ساتي کم ژوند زموږ مخکینی ژوند چې هغه به ښه به زموږ د مشرانو یا د نور هغې زندګي به صحیح وي کله چې دا زندګي تقسیم شو او زه په دې خپل کور کې مشر وم نو ما وړې 3 خویندې او داسې ورور را سره او داسې مور زموږ واړه وړ کې وو نو والد صاحب وفات شو نو بیا هغه حالات چې تاسو څومره سوچ کوئ نو د هر چا په کور کې به داسې څه مسایل پیدا کېږي یا به بیا د خپل کور نه به ځي او د نورو ځایونو کې به ځان له ځان بندوبست کوي د ایډجسټمنټ په کوي په هره طریقه باندې هغې کې دا دغه چې کله زما کیسه چې څومره زه پوهېږم ما ته شروع شوه زه په ښه بد باندې پوه شوم نو ما ټول عمر محنت کړی دی ما په د ورځې که سبق به مې وي نو وروسته به ما په هغې کې چېرته به مې څه ناسه کار کولو ځان هم انګیج کړو ځکه زما مور په خپله باندې د چا کور کې خدمت هم کړی دی په دې زموږ په دوتي کې تاسو ته یاد خو نه دي خو دلته منډیانې وې د تماکو ګریډونه به کېدل نو ما به د وخت نه وروسته هغې کې لګیا وم بابوتوب منشیتوب نه مار کړې بوجو په دې باندې کولې یو څه لږ ډېره دغه به راله راکولې د هفتې د 10 روپۍ یا څه نو په دغې باندې به موږ ژوند هم تېرېدلو او سبق هم پکې کېدو نو سهاده پورې داسې روانو داسې د وختونه پکې راغلي دي چې موږ باندې څوک نه دي پوه شوي چې دې کور کې څه خوراک شته او که نشته دی یا دې څه خوړلي که نه دي زموږ د علاقه هغه وخت کې ډېر زیاته مینه او خلوص او ډېر زیات چې خلکو کې وو نو زموږ پخوانی چې کله به کوم دغه کې اوسېدون د خان کوټې رضات خیلو کې نو دغه ځای خلک هم ډېر زبردست خلک وو په موږ باندې د خلکو نظر هم موږ ته بې خیال هم کوو په موږ باندې لاس هم او کله داسې د بې ځایه ضرورت زموږ نه دی راغلی موږ خپل محنت کړی زما ورور به هم په بازار کې کار کولو ما به هم کوم اور به هم کولو ماښام به کور ته راتلو خپل هغه به هم کور سره به خپل مینه مشقت کوو او هغې سره سره بس په مخ باندې روان بیا دا د کله چې داسې دغه راله د هغه وخت کې سبقونه ستاسو خبره ډېرې ګرانې وي بالکل او د چا به وس کېدو چا به نه کېدو خو نه به کېدو د چا به هم وس نه کېدو هغه ډېرو خلکو به کوشش کوو چې ښه خلک وو چې په خپلو بچو باندې سبق وي نو هغه هم یو حده پورې ورسېد نور ورته پاتې شو بس د خپل وسایلو مطابق به بچي ته به وایي چې یاره به دونه سبق ووایي دغه دوران کې په افغانستان کې انقلاب راغی او دغه یو لاره یو سلسله کلاو شوه نو دا خلک په تعلیم لپاره تلل هغې به سکالرشپ ورکولې نو هغې کې زما نه رزق هم هلته لګېدلی نو زه لاړم ما کافي عمر هلته تېر کړو سبق مې هم چې وې نو هلته هم داسې حالات به چې کله به ما ته سبق موقع مې و سبق به مې چې کله به نو دغه خلکو سره مې ملګرتیا کوله چې ته به څه کار روزګار هغې له بتلم خپله مزدوري به هم کوله خپله مشقت مزدوري به هم کوله خو دا و چې سبق به مې زبردست وي حاضري غیر حاضري ما نه وه کړې حاضري به مې فل وم بیا د هغې نه پس ډاکټري او ډاکټري کوم دغه شی چې کله مو ډګري حاصلې کړې واپس راغلو وطن ته په دلته هم حالات داسې وو چې د روزګار زمینه نه ډېره نه وه بېروزګارۍ وي مستلط وو هلته د توقعات هم د کور وو چې اوس به څه خو دی خو بس دغه شو جو ډاکټري شوه نو کم از کم هغه سوچ د سړي دلته روزګارونه نو خو زه بیا الله پاک روزګار راکړو په دغه کې نو څه ناڅه دنده او دغه پکې روانه شوه خو د دوران کې ما به سبق وي نو زما یو خور و هغې ته لږ تکلیف جوړ شو د طبیعي وه ټمپریچر یې ډېر زیاته نو زما مور هغه په راپوګه کړې وه راپشا کړې وه نو د شمشیر روډ باندې یو ډاکټر صاحب اوس وفات شوی خدای دې وبخښي تاسو ټول پېژنئ هلته یې راوسته نو هغې 103 104 ته په هغه وخت کې خو ما ته پته نه وه ما نه ولیدلې هغه ډاکټر صاحب له بوتله هغه ته به مو هغې وله چک کړه دوا یې وله لږ ډېرې ورکړې خو زما د مور سره چې اوس په راته پته نه شي څومره پیسې شوي دي خو هغې ما سره 500 روپۍ کمې وي
هغه 5 روپو کې هغې ما نه دوی را واپس لمنډ نه واغېستل او ما ته ویل چې ځه دا پیسې پیدا کړه بیا راشه. نو زه په دې ټوله لار تلم ما ورته زه به لا پیسې مازدیګر راوړم خو ما له دا بچی خرابېږي دا دغه کوي نه. نو چې زه ټوله لار باندې کور ته تلم ما خیرې کړي دي. دا هغه یو قسم په حادثه خو هسې په انسان حادثه راځي. نو ما چې کور ته رالم چې ما بلې زنانه راته وایي مشر چې یاره ته دا تولې لمده کوه دا سرمر باندې تکېږي ته به کمه شي دا ولور. هغه خدای پاک د هغې سره ښه کړه خو ما ته بچې چې چېرته به هم داسې د بېوزلو خلکو ضرورتمندو خلکو مجبورو خلکو بالکل او د مشرانو به ډېر عزت کوي د بیبیانو بیګانو به ډېر قدر کوي د بچو به خیال ساتي. ډاکټري یو داسې پیشه ده چې هغه دا خدمت دی او الله یې ورکوي دا په دغه باندې نو دا خبره صحیح ده چې ما سره دې کې ټول دغه چې د الله را باندې رحم او په دې لکه د غربت خو څه کې خو چې زمونږ باندې په دې وتې کې څو غریب نه وو بس دا مونږ نن سبا وینو الله پاک ستاسو باندې ډېر لوی رحم او فضل دی او ډېر خلک ستاسو سره په روزګار دي او ستاسو سره په هسپتال کې خدمت کوي. نو د تعلیم دوران کې ما سره څه کسانو هیلپ کړی دی چې هغې کې زه سپورټ کړم. هغه خلک زه اوس هم وینم چې وینم که څه پکې وفات شوي دي او یو کس پکې ژوندی دی نو زه د هغې خپې لاس هم ښکلوم او زه ترې شرمېږم چې ما ته زما هغه دی او د هغې بچو ته زه داسې ګورم چې دا زما ورونه دي کوم ټایم کې ما ته سپورټ راکړی دی. ډاکټر صاحب تاسو سختۍ وخت یاد کو که نه دا یو د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو کس خپله یو فلم دی سټوري یو خبر یو کیریکټر دی. داسې یو وخت راغلی چې زموږ په کور کې د یو ورځې نه هېڅ قسم لاسونه د خوراک او د څه نو دې وتي دې پل سره خوا کې دې طرف ته دې غاړه چې پورې دې خوړ غاړې ته کلپاڼې غاړې ته یو د ډوډۍ یو تنور دی دا به د شپېته اویا کالو به زوړ تنور دی بالکل زوړ تنور دی او زه داسې راتلم نو ما سره په 12 ثانیې وي یا 10 ثانیې وي چې څومره وي اوس مې یېرې دي اشکرې کې هغه پاتې ډوډۍ پرتې هغه پکې وي نو کاکا ته ما وایي زه وړو کړم برابر ما چې دا څومره پیسې دي وایي څه کوې ما ورته چې بس ښځه حواله 1000 روپۍ کېږي ما سره 10 ثانیې 12 ثانیې دا هم ورکړې ما ته ساده نیسه نو هغه اشکرې راته په هغې خالي کړه اوی دا به چېرته چیلو لوړي یا به څه دغه لوړي دا موږ کور کې راوړې ښې وچې دربرې وې او ښه پستې هم کړې دغه هم کړې بیا موږ دور دې خوړلې. الله اکبر. ډاکټر صاحب نورې خبرې به انشاءالله کوو یو وړه شانتې دمه اخلو دمې نه پس به انشاءالله بیا حاضرېږو. ناظرینو یو وړه شانتې دمه او بیا به راځو دا سره به ډاکټر صاحب سره به خبرې کوو. ट्रस्टेड फूड्स यही है दिलों में उतरने का राज. ट्रस्टेड फूड. ناظرینو د مې نه پس مونږ بیا یو پیرا حاضر یو ډاکټر صاحب ناست دی. ډاکټر صاحب د تاسو خو ډېر هغه یو سنجیده غونډه کې داستان د غریبۍ هغه خپل وخت تاسو بیان کو د هغې نه پس بیا کوم حالات داسې وو ځکه چې د ملک حالات چرته هم داسې سټیبل شوي نه دي په دغه حالاتو کې تاسو څنګه وخت تېر کړی دی؟ دا خو حالات خو به هر حال داسې دغه کېږي نه دا به برداشت کړي د کله چې موږ را روان شوي د امن په سوچ باندې یو تر ننه پورې د هغې نه وروسته پورې مو دې دغه نشته امیدونه خو الله رحم دی اوس خو په دغه لږ وخت کې دا 4 کاله کې ډېر امن ډېر شکر د سکون دی سکولونه آزاد دي کالجونه مدرسې آزادې دي آزاد د شپې تګ راتګ کېږي خلک ګرځي راګرځي ایره ترخه هغه دماکي وغیره شکر دی نشته دی د ډېر خو دغه په وجه باندې او کله چې بیا کله زه د خپل روزګار ته شوم نو د روزګار خو تاسو ته پته چې د وړوکي کار سره به د هغه سره مخالف هم پیدا کېږي د بل کار سره به مخالف پیدا کېږي بالکل نو اوته کې ایډجسټ کېدل لږ شانتې مشکل و زما دپاره نو ما کوشش کولو یو مارکیټ کې ما ځان دپاره یو دغه واغوستو یو دکان مې د کلینیک په شکل کې کولاو کو بیا به ورو هغه مارکیټ په خالی کېدو یو دکان به ماته دغه کو هغه به ما سنبالو هم په 15 کاله کې ما د دې هسپتال جوړ کړم. بالکل جی چې کله هسپتال شو نو هغه ما داسې شکل ورکړ چې ما زه چې کله وړوکی وم ډېر وړوکی وم نو دا خبره په دې کې راځي زما مور چاکور کې کار کوو هغه وخت کې هغه بیماره شوی نو یو ورځ د هغې په ځای باندې کار له تلم کور ته ما لوښي وینځل صفایي مې کوله نو هغه مشر ما ته وایي چې بچې ته څه ویم کې ما ورته دې کې سبق ویم نو وایي نه بیا به ته څه جوړېږي نو ما خو د خولې نه وخته چې زه به ډاکټر جوړېږم ما په دې ذهن کې وی خو چې یاره تا خو ډاکټر وي خو دا به څنګه جوړېږي نو بس هغه سړي خو چې هر څه وکړو ښه سوچ وکړو یا بد وکړو خو ماته څه ونه وي هغوی چې دی به کېږي او څه به دې جوړېږي او څه به نه کېږي خو زما په ذهن کې دا و چې زه به ډاکټر جوړېږم او دا چې هر څنګه حالات یې زه به دا کوم او زه به داسې کوم زه به داسې کوم زه به دا خدمت کوم هغه ټولې خبرې زما په ذهن کې تر ننه پورې دي جی بالکل کله چې میدان ته رالم د عمل د کار لپاره دغه کې د ډاکټرۍ په شکل کې
نو بیا د دې خلکو څه داسې مخالفت پیدا شو چې دا کس په دلته خو غریب سړی د دې منډیانو کې بیکارونه کول څه کېږي او دی به څنګه کامیابېږي نو څه داسې ګروه داسې خلکو داسې ګروپ و چې هغې زما خلاف په دغه کولو نو حادثات په بل وکړه په ما به یې راواچول که نو ما به هغه ته دغه ورکړو زما بس نه و تضاد غونډه کې جوړ شي ذاتي غونډه کې او دغه شکل ورکړي څه داسې مسایل پیدا شو چې هغې موږ خپل فیس هم کړل او هغه موږ د نظر نه تیر شو موږ خپل مقاومت ورسره خپل سلنډر ورته نه شو او مقابله مو ورسره وکړو نو الله پاک موږ ته په هغې کې بری راکړو هغې نه بعد بیا داسې چې کله دا زموږ د NP حکومت و نو په کار دی چې هغې کې خو هر څه نو په ما باندې دماکې 15 دماکې په ما باندې کړې وې او هغه تھریټ به داسې و چې د کور نه به خوځېدی نه شي د هسپتال کې راته بمونه ایښودي و کور کې راته بمونه الزولي و زما بچي به دا یاره کې و زه په خپله باندې په داسې حالاتو کې وم چې داسې به تلم یقین به مې نه کوم خو هغه 18 میاشتې یا څومره موده ما د هغې سره تېره کړه په دې حالاتو کې هغې ته زه ځان حالانکې مونږ لیدلی دي چې ستاسو بل داسې اکټیویټیز نشته ما سوای د الله د رضا د کارونو نو دا ما برداشت کړه او هغې سره ما مقابله وکړه الله راله بری راکړو چې کله بیا اپریشن وشوي خو د آرمي دغه طرف نه حکومت طرف نه هغې کې د خلکو کړی د دې ماتې شوې زه ته الله خلاص کړم فارغ کړم نو شکر دی بیا پورې بیا داسې نور سازشونه شروع شو چې هغه به په کومو طریقو وایي چاته د انټي کرپشن په وجه باندې چا په بله طریقه باندې دا ټول ما تېر کړو ما ځان مقام دې ځای ته ورسوم چې ما خپله جذبه د کار پرې نه ښودلم په دغه سختو حالاتو کې ما به په میاشت کې 4 فري کیمپونه کول زموږ د مردان چې څومره ایریاز دي پریفریز یا په سراونډینګ څومره علاقې دي په دې کې ټولو کې ما کیمپونه کړي دي فري کیمپونه هر یو کور ته مې ځان رسولی هر یو کلي ته تلم دا مې کړي دي ما دا کوشش وشو چې زه دې څه دغه وکړم بیا تعلیمي ادارو کې چې څومره بېوسه خلک دي ما باندې خپل چې څومره تېر شوي دي څوک راته خبره کوي نو ما ورته پوره غوږ د دې ټوله هسټري دغه راته ووایي نو بس هغه سره زما بیا خپل همدردي شریکه شي هغه به په دې پوهېږم نه زه ورسره خپل دغه کوم داسې څومره زموږ د خیر ښېګړې ادارې دي بالکل جی او کوم ځای کې چېرته د انسانیت ضرورت وي انسانیت لپاره څوک کوم څه کوي نو زه د هغې سره ممبر یم مونږ وینو ډاکټر صاحب بالکل په دې باندې موږ ستاسو د جذبې ته سلام کوو ځوانې جذبې ته سلام زه کار هم کوم او ورسره دغسې دغه هم کوم نو ما ته ډېر ارام او سکون ملوي شکر دی بچي مو سبقونه وایي هغې ښه مقامونو ته رسېدلي دي او نور دغه مې نشته دی څه دا نه کوم چې زه به ځان له څه جمواري کوم دا جمواري نه کوم دا زما جمواري دی چې څومره نولم دومره ما الله پاک هغې کې برکت اچي ډاکټر صاحب د ژوند هغه یو لمحه یو ساعت چې په هغې کې ستاسو زړه ته ډېر زیات خفګان یا درد ملو شوي کاغذ موږ سره تاسو شیر کې زه خو چې څوک هم داسې بې سهاره بېوسه بې مظلوم خلک وینم په چا باندې څوک بېوسۍ نه بس یا ظلم کېږي یا ورسره یا هغه باندې حالات ظلم کوي یا هغه سره د صحیح نه مجبوري او هغه د ډېر ښه خو دغه ته کوشش کوي چې ځان ورسوي او نشي رسېدی نو زه دغه څیزونه باندې په خپله باندې ډېر خفه کېږم او هغه خلکو نه خفه کېږم کوم چې د 2 ورونو په منځ کې یا د 2 قبیلو په منځ کې یا د 2 خلکو په منځ کې یا د 2 ګروپونو په منځ کې شرارت پیدا کوي د هغې په منځ کې تقسیمات پیدا کوي امن په منځ کې امن بدنظمي جوړوي او هغې په منځ کې د دشمنۍ او د نورو کردار ادا کوي داسې خلکو نه زما خفګان دی او هغه خلکو سره زما بالکل نه لګي زه ته خواته کېږم نه څوک چې د 2 مرګرو په منځ کې د 2 خاندانونو په منځ کې د 2 کورنۍ په منځ کې بیا د دې لوی شکل کې د قومونو په منځ کې دا د مینه جوړول غواړي مینه پیدا کول غواړي او هغې کې نه دغه ختمول غواړي زه د خلکو ملګری ډاکټر صاحب د نوجوان طبقې حوالې سره به خبرې وکړو کوم چې زمونږ مستقبل دی د دې پاکستان زمونږ د دې سیمې زمونږ د دې نړۍ د هغې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ چې یاره دا زمونږ چې دا اوسنی کوم کول دی دی به په دې جذبه باندې مونږ څنګه دې طرف ته راړو چې یاره د دې خلکو په دې زړه کې د دې غریبو خلکو دپاره د دې بېوسه خلکو دپاره یو لار جوړه شي نو یو خو دا دی چې مور پلار په کور کې څه کردار کوي نو بچي هغه ګوري که هغې د مونږ به دا نسوار یاد کړو چې دی زموږ د خلکو دغه د عادت څوک نسوار د بچو په مخ کې اچوي څوک سګرټ د بچو په مخ کې کوي څوک داسې ښکلې بدرنګه خبره د بچو په مخ کې کوي په کور کې دغه دپاره نو بچي هغه ستاسو سکرین زما مطلب دی بالکل جی بالکل سوشل میډیا شوه یا فیسبوک شو فیسبوک خو خیر هغه خو زما بالکل لاړو خوښ نه دی
سوشل میډیا شو یا د سره د چینل شوي تاسو د سکرین ټول خلک ګوري که دې کې تاسو داسې کردار کوئ چې هغه مطلب اخلي هغه ته عبرت اخلي نو دا به ډېر خو دغه کچرته دا سکرین یا دا کړکۍ شیشه یا دا مور پلار صدا سي دغه کې نو د دین مخکې څوک دا ګوري ای به دینه خدغه ناخلي زما تاسو ته خاص دی چې تاسو په خپل چینل چې د مور پلار نه پس رومبه دویمه درسګه تربیت تعلیم سره تربیت سره صد د کې د استادانو کار دی چې بچی تلاړ شي د سکولونو د کورونو سکولونو تلاړ شي 100 غنټې ډېر وخت هغه د استادانو سره دا استادانو صلاحیت ته چې هغه خپل صلاحیت په کار واچي او دا بچی د خپل بچو نه کم نه غني وغه ته ماغه شانتي کم چې د معاشري د اصلاح کارونه دی هغه ورته خو احترام ورته خو مینه محبت ورته خو ادب ورته زیات خو اخلاقی تربیت ولور کی زما په خیال چې په دې ژوند کې په دې هرڅ کې دنیا کې اخلاقیات نه سرمایه او صبر نه بلغه سرمایه په دې کې نشته زموږ د نوې کل تعداد چې دا تاسو زموږ د ټولو ذمہواری جوړیږي خاص کر د والدینو ډیره ذمہواری ده او پسې د استادانو ډیره ذمہواری ده تاسو ډیره ذمہواری ده چې د کې تاسو خو مثبت کردار ادا کړئ او دا نه کل چې د خپل دغه کې واخلي خپل منګولو کې واخلي او هر یو مشر د خپل بچی په سر باندې لاس کړي زه داسې بچی وینم چې په دې کوڅو کې ناست د شپې نه وخت پورې او موبایل کې ګوتې وي یو دوه درې څلور پنځه کسان خپل خبرې نه کوي او یو ځان نسانی غونډه داسې ناسته پروګرام جوړي نه هغه کې بهر یو کس په خپل موبایل کې انخته یو بل سره خبرې نه کوي نو دغه مینه محبت دي سيزونه لک شانته او د وجري هغه کلچر او بیٹک او دغه ختم لپاره دي چې د زماد بچي خو به خپل ځای کې نشته دی وخت څه کوي جی بالکل نو په کار دي چې هغه باندې سخت پابندیو کې خپل کور کې ساتي او د سوسایټي ته نشي چې نن تاسو وینئ زموږ په دې علاقو کې نه پل کې په دې ملک کې نه په هر دنیا کې دا څخه نشي شروع شوی دي څخه سيزونه دي د پودر ایرانو دغه ډرینک وغیرہ د دې علاوه چې سيزونه سوا ایس خلک یادې چې دا څنګه کې چې هغه سره ډېر ځوانان تباہ او د خاندانونو د نسلونو تباہ کیږي ملکونه په تباہ کیږي په نامي نو د دې خبرو زیات تاسو دې لته دغه ورکوي بل د سیستم په اکل باندې کوشش کوي چې چرته د هر یو اداره کې داسې یو قانوني یو سیستم چې هغه باغی چوان چلیږي او هغه سیستم کار کوي ټول بالکل او یو داسې یو قانوني چې د ټولو لپاره یو شانتي هغه باغی بندر کې کومه د دنیا سره ځان دغه کو نو دنیا زموږ خپل نه زموږ د ټولو دنیا نه خپل بالکل صلاحیتونه په مونږ کې شته زموږ په خلکو کې شته پوهه زموږ په خلکو کې شته طاقت او قوت زموږ په خلکو کې شته هر څه شته خو د دې هغه طریقه نه ده بیلانس کېدل ډېر ګران دي دا به قانون کې که زموږ خلک د ملک نه بهر بل ځای ته لاړ شي هم په هغه لین به ولاړ چې کوم هغې ولاړ دي خو دا چې دلته راشي نو دلته هغه شانتي بس افراتفری جوړه کی ځان نه بالکل به دغه جوړ کی بالکل دا تاسو په دې وضاحت باندې موږ په پارت باندې دا جوړی روان دي کیږي ډاکټر صاحب د چونکه زمون سره نیمه حصہ د آبادی چې کوم دی هغه زنانو ده د زنانو د تعلیم په حق لبانې تاسو ویل غواړئ زما خړمبنه دا د چې تعلیم د هر چا د پاره دی هر چا د پاره دی د بډاګانو د پاره هم دی د کشرانو د پاره هم دی بچو د پاره هم دی خو د زنانو د پاره چې خلک 100% زم چې د 1000% شنو دا ډېرې ځکه چې زنانه د معاشري هغه دویم پهلو دی که چېرته دی داسې هغه دغه په لحاظ باندې کمزوري پاتې شي نو دا بل بیلنس دی دا هم کمزوري پاتې شي بالکل دې ته دغه ورکول پکار دی چې دی د تعلیم په لحاظ باندې دی پوره ماموري پوره فولي پار د سیز باندې پوي نو زنانو د پاره تعلیم او تربیت ډېر ضروري دی چې هغه د مور هغه د خور هغه د نیا هغه د او د لور هغه د معاشري ذمہوار انسان هغه د چې تاسو هغه ګوري کور کوم درته کار کوي بالکل د ماشومان دغه ساتي او د ټول خاندان خدمت په دې یواز دغه باندې کوي نو د دې لپاره د تعلیم ډېر ضرورت دی او زموږ په وطن کې د دې کمې دی نو بیا هم دا د تاسو په سعادت باندې دا بکیږي چې تاسو دغه کمایره چې د خلکو په منځ کې د بچو د تعلیم لپاره خاص کر د جنکو لپاره جی بالکل چې دغه د دې یره د دې ذهن نوځي او هر مور پلار د خپل بچی باندې اعتماد وکړي بالکل چې هغه د اعلی نه اعلی تعلیم حاصل کړي او هغه د ضروري نه چې دې په نوکری وکړي دې په خاندان نه جوړي جی بالکل ډاکټر صاحب تاسو دراتګ ډیره مننه او زبا اخیری کې تاسو د پاره یو شعر وېما چې تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک
تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل دپاره تیر شي. نو انشاءالله را روان پروګرام کې به یو بل میلمه سره حاضرېږو. هغې پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.